راشد خان چې دی وخت کې د دنیا د سپین بولینګ بادشاه دی په افریقي لیګ کې خپل ټیم فائنل ته ورسو. یقین وکړئ چې په اول ځل پې چا اعتبار وکړو او په یو لیګ کې ورله کیپټنسي ورکړه مکمل طور سره غونډ لیګ کې او ځان یې ثابت هم کړو. دنیا ته وښوله چې کپتاني به څنګه کې. یقین وکړئ چې دا دې وخت کې ون مین آرمي ده، ون مین پاور دی. په بولینګ کې دی وخت کې د سپین بولینګ بادشاه دی. د ټول نه زیات وکټې په شلوریز لیګ کې شلوریز میشونو کې اخیستي دي. دې نه علاوه بیټینګ ته چې وګورئ نو په بیټینګ کې داسې خطرناک شاټونه ووایي چې ایم ایس دھوني وروسته پرېږدي. په فیلډینګ کې د باونډرۍ نه باندې چې کوم دی بالو وکټ ته رسوي او وکټ باندې اولي. دې نه علاوه کپتانۍ ته چې وګورئ خپل ټیم یې فائنل ته ورساو. زه به ووایم چې راشد خان په کرکټ کې داسې حیثیت لري لکه څنګه چې په فوټبال کې رونالډو لري. بالکل زه به ووایم چې هغه د فوټبال بادشاه دی، دا د کرکټ بادشاه دی. بالکل زه به ووایم چې د افغانستان کې داسې لوبغاړی به پر روان 1.5 کاله ګرانې شي. مشکل ده ماته ښکاري.